یو مسله اهم د مونږ متعلق دادا چې یو انسان جمع لراشي او جماعت سره مونږ کوي او یو څو رکعاتونه تیتلی وي نو دا انسان به دا باقی مانده رکعاتونه څنګه کوي داسې مونځګزاري ته مسبوق مونځګزاري ویلی کېږي عربۍ کې امام څو رکعاتونه کړي دي چې یو رکعت دوه رکعته درې یا څلور رکعتونه اوس د امام سره نیت وتړو نو دا باقي رکعتونه که یو ته پاتې دی که څلور دي که درې دي که دوه دي دا به څنګه کوي نو ډېرو کسانو له دا طریقه نه ورځي چې کله یو انسان امام لراشي او امام سره میلاو شي او د ده نه رکعتونه تلي نو دا به نیت وتړي امام سره به شامل شي چې امام هر حالت کې وي فوراً امام سره شریکېدل پکار دي البته چې د کم رکعت رکوع تا ته میلاو نشي نو هغه رکعت تا ته میلاو نشو رکوع پورې کې امام پسې راورسېدي او امام دې لاندې کو نو دغه رکعت تا ته میلاو شو او چې امام د رکوع نه پاسېدلی وي سجده کې وي نو تعالی پکار بیا هم دا دي چې ته امام سره سجده کې میلاو شي خو دغه رکعت به پکې نه شماري ځکه حدیث کې راځي چې چا رکوع لاندې کړه نو د رکعت لاندې کو نو چې رکوع دې لاندې نه کړله او امام سره شریک نشوي نو بس تا ته رکعت میلاو نشو بهرحال عزتمندو چې بیا د نه یو رکعت مونځ تلی دی نو بس چې کله امام سلام وڅرخي پابسې کې یو رکعت مونځ به وکړي څنګه به یې آسانه خبره دا ده چې څنګه د کم رکعتونه د قضا شوي هم هغه رکعتونو قضا به کې په څلور رکعته مونځ کې اول دوه رکعتونه دي کې صورت وي او اخري دوه رکعتونو کې یا اخري یو رکعت کې صورت نه د فرض مونځ داسې مسله ده سنت او د نفل په هر رکعت کې به صورت وي خو چونکې امام سره خو زمونږ فرض مونځي نو دی وجې نه دغلته انسان پریشان شي چې دا باقي رکعتونه به ډک کوم که تش به کوم صورت به پکې ویم که نه ویم نو مختلف رکعتونه انسان نه پاتې کېږي یو رکعت د نتلی دی او نور رکعتونه د امام سره کړي دي نو بس پابسې کې یو رکعت به وکړي او عموما د انسان نه د شروع رکعتونه ځي اخیری رکعتونه چې شروع د نتلی وي نو اخیری د نتلی شي نو د شروع رکعت تا نتلی دی نو اسانه خبره ده د شروع رکعت کی صورت وي نو بس ته هم پکې صورت وي که دوه رکعتونه د نتلی دي نو د شروع رکعتونه د نتلی په شروع دوه رکعتونو کې صورت وي نو چې ته پاسېږي نو هغه دوه رکعتونو کې هم صورت وي که درې رکعتونه د نتلی دي نو پته ولګي د دوه د نه ډک رکعتونه تلي یو د نه خالي تش رکعت ورته موږ وایو نو پابسېږي دوه به ډکو کې یو به تشو کې اسانه خبره که څلور رکعته د نتلی دي پاسېږي خپل مونځ چې څنګه کې ساده طریقې سره دوه رکعته به ډک کې دوه رکعته به تش کې دغه ساده طریقه ده د مونځ خو بعضې کسان چې کوم عربستان یا دغه ملکونو کې اوسیږي نو هلته مختلف مذهبونو والا خلک جمع شوي نو هلته د هغوی بعضې نور مسلکونه داسې دي چې کله وی انسان قضا مونځ کوي یعنی مطلب کم رکعتونه چې تتلي دا ځان لکوي نو هغوی وی تش رکعتونه به کې نو به دا د هغوی مسلک دی که هغوی داسې مونځ کوي قلارې دی کوي تاله د خپل مسلک نه او د خپل مذهب نه ځان خبرول پکار دي موږ هغوی ته وایو چې مثلا تا څلور رکعته مونځ دی امام سره د اخري دوه تش رکعتونه ومومل چې واپس پاسېږي هغه دوه رکعتونه هم تش وکړي نو موږ دا خو د ټول مونځ تش وکړو په یو رکعت کې هم دې صورت ونه ویلو ځکه امام سره چې تا کوم دوه رکعته وکړه هغې کې هم صورت امام ونه ویلو او دا ته چې دوه رکعته وکړل نو دا خو تا ټول مونځ د صورت نه خالي وکړو نو په مونځ کې صورت ویل خو شته که نه نو د دې وجې نه موږ وایو عزتمندو چې تا نه کم رکعتونه تلي هم هغه به کې تش رکعتونه د امام سره وکړو بس خبره ختمه او ډک رکعتونه د نه تلي دي دوه دي که یو دي نو بس ډک رکعتونه وکړه نو دا اسانه مسله ده نو په خپل مذهب باندې عزتمندو
زده کول او په دې باندې چلیدل انسان له پکار دي چې زده کی نو مسبوق به دې طریقې سره مونځ کوي البته دې کې یو مسله دا ده چې کله یو کس نه 3 رکعاته مونځ تللی دی امام سره میلاو شو یو رکعت امام سره لاندې کو یا د 2 رکعاتو مونځ دی او یا د 3 رکعاتو مونځ دی نو که 2 رکعات خو یو رکعت به وکړي او کی بني که د 3 رکعاتو مونځ دی نو چې امام سره یو رکعت وکړو او 2 رکعت ځان له وکړو نو د دې نه پس به کیني ځکه یو د امام رکعت شو یو د 2 رکعت شو نو 2 رکعت شو 2 رکعت پس قاعده وي نو دا به یو ذلکینی عبده و رسوله پورې به وي پابسیږي باقي خپل رکعتونه به وکړي که د ماښام مونځ یو رکعت ورته پاتې دی که د ماسخوتني نو څومره رکعتونه چې ورته پاتې وي باقي به وکړي نو امام سره چې یو رکعت انسان نه تلی وي نو چې 2 رکعتو کې به قاعده کول پکار دي بعض عالمانو لیکلي چې اسانه طریقه دام ده چې انسان نه 3 رکعتونه تلی امام سره نو اخیری رکعت چې امام کوي هغه خالی وي نو چې ته پاسېږي نو ته ورپسې یو خالی رکعت وکړه نو خالی رکعت د امام به یو شي یو بستا خالی رکعت شي او به قاعده وکړه او بیا د هغې نه پاسېږه 2 رکعته ډک وکړه صرف دومره چلو شو چې خالی رکعتونه مخکې شو او ډک رکعتونه وروسته شو دا خو د دې وجې نه وشو چې ته ناوخته مونځ لرالې نو دا طریقه هم اسانه طریقه ده او کنی هم دغه طریقه ده چې کم رکعتونه د نتلی نو دسی به مونځ کې لکه انسان چې د شروع نه څنګه مونځ کوي اسانه خبره او هغه رکعتو سره شماره نور مونځ د شروع نه کوه 4 رکعاته مونځ دی یو رکعت د نه شوی دی نو بس چې پاسې کې شروع نه چې څنګه مونځ کوي انسان به شروع نه انسان مونځ داسې کوي چې ډک رکعتونه وکړي یو خالي وکړي نو بس چې تا 2 ډک او یو خالی وکړل نو بس مونځ ختم شو یو خو د امام سره کړی دا طریقه ده آسان خو د تشهد په اعتبار سره به د امام رکعتو سره شماري بهرحال بیم چاته مسله وي نو د خپلو علاقو د امامانو د تفصیل سره مونځ زده کوي نو دا د مونځ متعلق یو اهم مسله